بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو علماء کرامو د دې نه مخکې چې موږ کوم بحث وی نو د ضمایرو بحث شروع و. اوس هم یو ضمیر موږ پرېږدو ځکه که دا ضمایر مسلسل ماشوم ته ښایي نو دا یو شان دي دی به پکې بیا رانه ګډوډ شي نو موږ به د اسم موصول دا بحث دا به رامخکې کړو. نو ګوره ماشوم به موږ ساده پښتو کې به دې باندې پوهېږو او دوی وایي چې بچې چې څنګه منګه د مضاف دپاره مضاف الیه جوړوه نو دغه شان به د اسم موصول دپاره چې کوم دي نو منګه صله جوړوه چې څنګه د موصول دپاره صفت جوړوه نو داسې به چې کوم دي نو موږ د موصول دپاره صله جوړوه. خو فرق پکې دا دی چې لکه ګورې دلته کې اوس عذاب القبر عذاب مضاف دی القبر ولې موږ مضاف الیه جوړ کړو نو د القبر دا مضاف الیه دا اوس یو ټکی دی او موصول دی چې کله موږ صله جوړوه نو دا به غونډه جملې وي او اکثر به چې کوم دي دا جملې فعلیه وي. لکه دلته کې به موږ ماشوم ته وایو چې ګوره بچې دا الذي چې کوم دي نو دا د اسماء موصولو نه راغلی دی نو الذي اسم موصول شولو نو دا ضربه ورپسې څه راغلی دا جمله فعلي ده. ضربه فعل هو ضمیر چې کوم دي نو فاعل فعل صرف الفاعل جمله فعلیه د موصول دپاره چې کوم دي نو دا صله شوله. دغه شان د ورته وګورو چې د لاندې د وګورو تبارک الذي نزل نو ورته به وایو بچې چې دا الذي د اسم موصول نه راغلی دی او دا نزل چې کوم دي نو دا فعل به فاعل دی. نزل فعل هو ضمیر چې کوم دي نو فاعل فعل سره خپل فاعله فعل سره خپل فاعله جمله فعلیه خبریه د دې موصول لپاره کوم دي نو څه شوله دا صله شوله. نو ورته به وایو چې دا موصول نه بس کومه جمله راغلې وي نو دا جمله به چې کوم دي نو سي د موصول نه پس چې کوم څه راغلي نو دا به یو ټکی نه وي لکه څنګه چې د عذابو نه پس القبر راغلی دی یا بیت الله د بیت نه پس چې کوم دي نو لفظ جلاله راغلی دی نه بلکې دا به غونډه جمله راځي. صحیح ده نو دا به کله جملې فعلیه راځي او کله به چې کوم دي نو جملې اسمیه راځي. نو دې طریقې سره به ماشوم په دې باندې پوهه کو دا به ورته ووایي چې ګورئ موصول نه پس چې کومه صله موږ جوړوو نو دا صله به غونډه جمله وي بیا به چې کوم دي نو موږ څه ته راولي وه ترکیب ته به راولو ورته وایي چې ګوره بچې د اسم موصول ترکیب به چې کوم دي تاسو به دې طریقې سره کوئ. جاء فعل شو الذي چې کوم دي نو دا اسم موصول شو دا ضربه دا چې کوم دي نو فعل به فاعل شو نو فعل سره خپل فاعله د موصول لپاره صله دا موصول سره چې کوم دي نو فعل لپاره څه شو فاعل شو. یعنې دې طریقې سره به پوهېږو چې ګوره بچې جاء فعل راغی نو فعل د څه تقاضا کوي د فاعلو ورته به ووایو چې دا په ذهن کې کېده دا راښکاره کوی ما او بیا ورته ووایو چې دا ورپسې څه راغلی دی دا اسم موصول دی او چې موصول د څه تقاضا کوي هغه چې کوم دي د صلې کوي خاص صله والا جوړه کړه نو د ضربه په ځان ترکیب وکړو ضربه فعل هو ضمیر فاعل دا فعل فاعل چې کوم دي د موصول لپاره صله شوله. نو اوس ورته وایو بچې چې دا موصول صله موږ د ماقبل لپاره څه جوړوه د دې مخکې جاء دپاره به څه جوړو نو هغه به وایي چې دا به فاعل جوړوي نو فعل موصول صله د فعل لپاره کوم دي نو فاعل شو فعل سره خپل فاعله جمله فعلیه خبریه. دغه شان تبارک الذي نزل تبارک فعل الذي چې کوم دي اسم موصول شو او دا نزل چې کوم دي نو څه شو فعل به فاعل شو نو دا فعل فاعل چې کوم دي د موصول لپاره صله شو دا موصول صله چې کوم دي نو څه شو دا د فعل لپاره فاعل شو فعل سره خپل فاعله جمله فعلیه خبریه. نو ګوره په دې کې موږ ماشوم د ترکیبونه کوو نو باندې ورته صرف موږ هغه ترکیب وروړو چې موصول صله د فعل لپاره صرف فاعل جوړ شوی دی نور ترکیبونه به ورته موږ نه جوړو صرف ماشوم په دې باندې موږ عادت کوو چې دې به دا موصول صله رايوځای کوي او دا په فعل لپاره څه جوړي دا په فاعل جوړي نو هغه ترکیبونه به ورسره موږ وکړو لکه جاء الذي ضرب تبارك الذي نزل قال الذين لا يرجون فعل په فاعل موصول لپاره کوم دي رسلو دا موصول صله د قال لپاره کوم دي رسل شو فاعل شو اندې نه بس کوم دي ور سره بیا موږ نور ترکیبونه په دغه باندې وکړو.